بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام مدرد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. د ملحدینو د اعتراضات او اقسام او انواع موږ بیان کړل چې 15 قسم اعتراضات کېدل. مولوي صاحبانو 2 ورځې په هغې باندې درس شوی دی. ملګري بیا هغه درس واورئ. اول قسم اعتراضات څنګه مولوي صاحبانو د شریعت نه د ناواقفتیا په وجه باندې په شریعت باندې اعتراض کوي، د شریعت نه ناواقف وي مولوي صاحبانو. دویم قسم اعتراضات چې درآمد شوده او د مستشرقینو نه پټ کړي وي. کلمه د استشراق هم تاسو پیژندله. مستشرقینو ذمہوارۍ، مستشرقینو مقاصد، د مستشرقینو ټارګټ او هدف او د دوی طریقه کار دا تاسو پیژندل. دریم قسم اعتراضات چې د جدید ساينس نه پیدا شوی دي چې جدید ساينس په فارمولو باندې دوی څه کوي، مذهب ثابتولو کوشش کوي. دا قسمه د ساينس د وجه اعتراضات کوي. حالانکه څومره چې فلسفه دي او کم چې سناسو داسې چې منصفین دي، انصاف کوونکي دي، دوی بیا کله چې د بایبل مطالعه کوي، کله چې د قرآن مطالعه کوي، نو دوی بیا څه چې د قرآن کریم د ساينس متعلق د فلکیاتو متعلق چې څونه آیاتونه مبارک ذکر شوي قرآن کریم کې، دا بالکل 100% صحیح دي. لکه د ډاکټر مورس بوکایی او داسې د نورو کتابونه په دې لیکلي دي، قرآن، ساينس او بایبل. مولوي صاحبانو نو د ساينس کا اعتراض کوي په کم مذهب به کوي؟ خود ساخته مذهب عیسایت باندې، خود ساخته مذهب یهودیت معنی، هندومت، دا خود ساخته مذهبونه دي. نو په دې کې مولوي صاحبانو چې سره بیان شوي دي دا د ظاهر د فطرت هم خلاف دی او د فلکیاتو هم خلاف دي. په هغوی کتابونو کې څه لیکلي. لیکن د قرآن کریم او د اسلام تر قیامت چې څومره مسلې ثابتېږي د قرآن کریم به مخکې نه سوي وضاحت. ټیک د دوی به اوس وایي چې دا شیز نشته دی، خو را روان وخت به خپله باندې ثابتېږي او موږ په ده باندې اوس که چېرې زه په دې موضوع ځم نو ما خپل درس پاتې کېږي. نو مولوي صاحبانو د ساينس دریم قسم اعتراضات د ساينس د وجې نه دوی کوي. څلورم نمبر دا جدید فلسفې چې څونه پیدا شوي دي مولوي صاحبانو، سیکولرزم، سوشلزم، کمونیزم، لیبرلزم، کیپیټلزم، مارکسیزم، دا څونه ایتیزم، ماډرنزم، پوسټ ماډرنزم، مولوي صاحبانو ډیزم، دا چې څونه فلسفې دي د دې په بنیاد، د دې فلسفو په بنیاد باندې څه کوي؟ په مذهب باندې اعتراضات کېږي. څلورم قسم اعتراضات د ذاتیاتو نه پیدا شوي مولوي صاحبانو. دغه شانته کې پنځم قسم اعتراضات دغه شانته کې چې بل قسم اعتراضات چې دا مذهبي ملحدین وي. مولوي صاحبانو خپل مذهب پټ ساتلی او دوی څه کوي؟ په اسلام باټې کوي. قادیانیان دي، روافض دي، شیعاګان، دغه شانته کې عیسایان به ځان نه دهریان. موږ سره ډېر عیسایان مناظرو ته راغلي دي چې عیسایي وي خو کرسچن وي، ځان ته بس وایي یاره زه بس ملحد یم. مطلب دا دی چې موږ په عیسایت باندې څه ونه کړو؟ اعتراض ونه کړو. نو تاسو به د عیسایت متعلق هم مطالعه لرئ، د یهودیت متعلق او دا کوم کتابونه چې موږ لیکلي دي. عیسایت کې بنیادی عقاید کا خلاصہ، یہودیت کی بنیادی عقائد کا خلاصہ، ہندومت کی بنیادی عقائد کا خلاصہ، دا کتابونه دا ورته ضروري دي. خو دعا کوي چې الله رب العزت دا کتابونه د شایع کولو وسایل برابر کړي. دې باندې ډېره خرچه راځي او زموږ د وس نه دا بار د موږ خپله خواري کړي ده او باقي نور د الله رب العزت وسایل برابر کړي. نو دا کتابونو کې موږ د دوی بنیادی عقاید بیان کړي دي، د دوی د کتابونو خلاصه موږ بیان کړي دي. نو دا کتابونه ضروري دي، نن ډېر ضروري دي. نن راځو موږ درس ته چې د الحاد په باره کې د مذهبي طبقې څه ذمہواري ده. مولوي صاحبانو موږ یو لس ذمہوارۍ نه مختصر غونډه کې راغستې دي او که ته تتبع تعالی شو کې نو دې نه هم نور ډېر دي. اوس مولوي صاحب عبارت کم یو عبارت شروع کوي، نور کتاب ورسره شروع کتاب کې موجود د مذهبي طبقې ذمہواري الحاد او د مذهبي طبقې ذمہواري، یعنی په مسلم معاشره کې چې الحاد خورېږي، د دې الحاد خورېدو سره د مذهبي طبقې څه ذمہواري ده چې خپل کردار پکې ادا کړي. یا مولوي صاحبانو د مسلمانانو معاشره کې الحاد ولې خورېږي؟ دا یو بنیادی وجه د دې موږ وضاحت کړی دی مولوي صاحبانو چې د الحاد، د جدید الحاد د خورېدو مولوي صاحبانو څو وجې موږ ذکر کړی وي. درس کې ویلي دي که نه دي؟ ګوره د اسلام نه لرې کېدل مولوي صاحبانو دا کوم چې تعلیمي ادارې دي، دا موجوده مروجه تعلیمي ادارې دي، دا دي. دغه شانته کې مولوي صاحبانو سوشل میډیا ده، دغه شانته کې علماء کرامو باندې مولوي صاحبانو اعتراضات دي. دا مختلف قسمه دغه دي چې د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد ډېر په تیزۍ سره روان دي.
نو د دې په باره کې د مذهبي طبقې ذمہواري څه ده ولې ایبل صاحبانو کله چې یو فتنه راوچتېږي کله فتنه سر راوچت کی کا پار میدان کې د جنگ په میدان کې یو کا د فکری جنگ دوه قسمه ده یو د ټوپک جنگ دی د توري جنگ دی یو د قلم جنگ دی د قلم دفاع د قلم په ذریعه د اسلام حفاظت څوک کوي دا علماء کرام کوي دا مذهبي طبقه کوي د مذهبي طبقه باره کې موږ څو ذمہواري ذکر کوو اوله ذمہواري په خپل ځان کې جدید علمی استعداد پیدا کول پکار دي دا هم پرې کتاب تاسو ما پرونو خودو کنه دوی ویلي وي زه د مسلمانانو علماء کرام باندې مال جړه راځي چې دوی اوس وي جدیدیت طرف ته نه راځي ګوره موږ به جدیدیت هم ځان کې راولو دا نه ده چې زه خپل اسلاف پرېږدم زه خپل طریقه کار پرېږدم نه زه به هم دغه طریقه کار څه کوم خو زما ذهن به لږ وسیع به وي څه به وي د کائنات د فطرت په باره کې به یار دا فلاسفه چې اوس تحقیقونه کوي زموږ اکابرینو هغه وخت کې په دې تحقیقونه کړي موږ له څه ناڅه ګوره پکار دی موږ یو ځوان راپاسېدو ټمبه مې جوړ کړو ډاکټر عبدالقادر خان صاحب او که داسې هر یو انسان په دې کې داسې شخصیت خاوند شي یو خو موږ له وسایل ټیک د نه برابرېږي موږ له حکومتونه وسایل نه برابرېږي خو زموږ علماء کرام څه دي موږ له پکار دي چې دا جدید اصطلاحات او د دې نه ځان خبر کو لکه زمونږ مرګري علماء کرام دي لکه ته تاسو کا لکه کیپټالیزم څه وایي سوشلیزم څه وایي الکه سیکولریزم څه وایي لیبرلیزم څه وایي ایتیزم څه وایي ماډرنیزم څه وایي پوسټ ماډرنیزم څه وایي دا کله نه شروع شوي دي هیڅ پته ورته نشته دا چې دا فلسفي زده کول دا ضرورت دی مولوي صاحبانو عبارت ویوه خپل ځان کې د جدید علمي استعداد پیدا کول او د سلف صالحینو د کتابونو مطالعه کول بعض وخت د شریعت په مقدمه کې انسان نه کمی و چې څنګه چې پیش کول پکار و هغه شانې پیش نه کړی شي چې کله انسان د اسلافو د کتابونو نه خبر وي نو د شریعت حکمتونه یو نه صاحبانو چې د اسلافو د کتابونو نه ته نه خبر د شریعت حکمتونه سړي باندې پټ پاتې کېږي مولوي صاحبانو لکه ما درته ویلې که نه یو صرف یو واقع درله بیانوم لکه هغه د دهري چې سوال وکړو چې اقرا معنا بقارن چې دا لوستل خو هغه وخت کې پکار وي چې کتاب موجود وي هلکه پړاو کوئ زه نشم پړاولی چې کله کتاب نه وي موجود ته ما پسې وایه لکه زه چې څه ویم ته هم وایه دې وخت کې ګوره اسلافو زموږ وضاحت کړی چې هلته جبرائیل علیه السلام سره کتاب موجود و اوس که دې وخت کې ما دله جواب نه ورکړی نور علما کرام ورته ټیک د جوابونه ورکول خو تحقیقي جواب دا دی چې دلته جبرائیل علیه السلام سره کتاب موجود و هغه ته اشاره وکړه چې اقرا نو نبی علیه السلام وایي چې ما انا بقارن زه لوستونکی نه یم نو مولوي صاحبانو چې کله انسان څه وي د اسلافو د کتابونو مطالعه پکار د تاریخ نه ځان خبرول پکار دي مولوي صاحبانو دا جدید اصطلاحات ځان کې د دې صلاحیت ځان کې پیدا د ډېر آسان دي مولوي صاحبانو په پښتو کې دي موږ سره به انګریزي کې نه دي په پښتو او په اردو کې هم سړی دا کولی شي یادولی شي اوله ذمہواري نه پوه شوي جدید علمي استعداد پیدا کول او د سلف الصالحینو د کتابونو مطالعه کول دویمه ذمہواري مولوي صاحبانو جدید چې څومره افکار دي مولوي صاحبانو افکار دي د دې نه ځان خبرول په قدر د ضرورت چې په موقع کې ستا په کار راشي او دا ته هر ځای کې بیانولی هم شي مولوي صاحبانو ته چې دا بیانې دا مغربي فکر فلسفه او د نه څه ناڅه خبرې دا به ته منې که دا څومره زبنګه چې کوم عصري علوم دی او د دې خاوندان دي که پروفیسران دي که ډاکټران دي که د میډیکل ډاکټران دي که هر شعبې سره تعلق ساتي که انجینران دي خو چې کله ته دا مغربي اصطلاحاتونه خبرې هغوی تا ته ډېر د قدر په نظر سره ګوري یاره واقعي ده چې ته عالم او نور که ته قال الله قال رسول شیخ الحدیث او بخاري حافظ الحدیث څه شی په جنگ کې د ذوالفقار صاحب حفظه الله د دغه د مرید هم دی هلته بخاري پړاوی نو میرا نو ذهن نه وته موږ دلته راغلی وو حافظ الحدیث دی ټول بخاري الله په حفظ یاد دی الحمدلله داسې علما کرام شتم دی چې ټول حافظ الحدیث مولوي صاحبانو ویل چې د بخاري حافظ دی خو لیکن بیا چې کله دې خلکو ته رامخامخ شي نو دی خلک بیا وایي چې یاره داسې شی دی دا خو ناخوانده دی مولوي صاحبانو نو دویمه ذمہواري وضاحت کتاب عبارت وی مولوي صاحبانو دویمه ذمہواري هغه دا ده د جدید مغربي افکار څه دي د مغربي فلسفې نه په قدر ضرورت ځان خبرول پکار دي د یورپ نه چې کوم افکار اوچت شوي دي د هغې نه ځان خبرول ضروري دي چې د دې څه تاریخ دی ماډرن مولوي صاحبانو د دې مغربي اقوام باندې څو ادوار تېر شوي زاهد صاحب شابسي عهد قدیم دی د 15مې صدۍ پورې 15مې نه واله 19 پورې ثانیه دی د 19 نه وروسته 2000 پورې هم اوسه پورې دا عهد جدید دی شابسي ګوره ماډرنزم څه ته وایي پوسټ ماډرنزم پوهېږئ که نه مولوي صاحبانو مارکسیزم څه ته وایي دا څونه فلسفه ګوره دا تاسو مبادیات ویل که چېرې تاسو د الحاد مبادیات اوس ما تا ته ویل چې هلکه پوسټ ماډرنزم څه ته وایي پوسټ ماډرنزم څه نظریه ده اختیار ګل صاحب دی وایي که نه دا د 2000 نه وروسته شروع شوي ده هلکه مذهب هم څه اصول لري دا فلسفې هم اصول لري پوسټ ماډرنزم چې څه دې خوښه ویا کوه مولوي صاحبانو تاسو ته دا معلوم دی لکه نه مولوي صاحبانو ډیزم والا څه وایي
وي یاره خدای خو دنیا پیدا کړې خو په خوده چلیږي نو ته په دې فلسفو نه خبرې مولوي صاحبانو اوس تاسو ته خبر استئ لږ کتاب مخکې ورپسې لږ اړوئ ځان سره چې کله فارغ استئ نو دا ستاسو کتاب دی داسې دی چې دا ستا د خبرو کتاب دی ته دا څه کېږي ته دا معاشره کې کولی شي دا خبرې ارزي کې ته دا خبرې کولی شي کم تعلیمي خلک ناست وي کم د کالجونو د سکولونو استادان وي هغوی سره ته دا خبرې کولی شي هغوی تا نه دې نه به تا نه به ډېره څه کوي زده کړه به کوي دا خبرې هغوی ته خلک نه بیانوي که دا ورته بیانوي ده نه ولې اسلام جوړ کړی دی لکه زمونږ یو ملګری دی ما سره رابطه کوله ما ته ویلې موږ له د سکې یو رخ ښودل کېږي دا بل رخ موږ ته نه ښو مایده انشاءالله موږ بیانوو موږ د اسلام خو بیانې به بیانوو دې فلسفو کې چې څومره ګند دی دا به موږ دې مسلمانانو ته بیانوو دوی له خو د دې فلسفو ګند نه بیانوي دی موږ له پکار دي چې دا فلسفي زده کړو موږ له اټومیټیکلی موږ ویلي دي وضاحت تقابل کړی که نه د سیکولرزم او اسلام تقابل شوی دی دغه شان سوشلیزم شوی دی دا ټول موږ کړي مخکې کتاب کې موجود دي سره پې لږ ګورئ مولوي صاحبانو چې د دې څه تاریخ دی ماډرنیزم دی پوسټ ماډرنیزم دی د مارکسیزم دی دا څومره فلسفي چې دي د دوی په دنیا کې د الحاد خور کړی دی د دې فلسفو نه ځان خبرول ضروري مولوي صاحبانو تاسو ته اوس خبر استئ صرف یې لږ غونډه مطالعه کوئ مازه او بیا خوا به خبرېږئ درېیمه ذمهواري د عیانه سوچ پکار دی سوچ او فکر به دې څه وي د عیانه به وي مولوي صاحبانو ځان به متشدد کې نه مولوي صاحبانو عبارت مذهبي طبقات د عیانه سوچ او فکر سره ځان مزین او ښایسته کړي موږ نه چې څوک د اسلام په باره کې سوال وکړي نو هغه موږ خپل حریف ګڼو داسې نه دي کول پکار بلکې په ځان کې د عیانه سوچ او فکر پیدا کول پکار دي مولوي صاحبانو شابه د اسلام په باره کې هر څومره بې ادبۍ سره سوال وکړي موږ ته پکار ده چې د صبر اوسه پورې دا مسله وه لکه دا زموږ ملګری دی مفتي عطا الرحمن صاحب هغه وایي مخکې به د خلکو ته وایي چې چا ګیره پرېږده اوس به ورته ګیر پورې خندا مه کوه ټیک ټاکونه پکې جوړوي که نه ګیره کې قسمه قسم ډیزاینونه جوړ کړي که نه دا مه کوه مخکې به ورته وایي چې بچیا مونځ وکړه اوس به ورته وایي مونځ پسې خندا مه کوه ټیک ټاکونه پې جوړوي اوسه پورې به که چا خوا دې خوا خبره وکړه غږ کافر بس فتوا به در سره و بس په دې املا به دي و کافر نشان نه په دې کافرۍ نه خبرې وسوتې دي او وایي زه خدای نه منم جنت دې ځان سره سنبال کړي که نعوذ بالله پوه شوې اوس به تاسو څه کوئ که اوس دی لکه دا خلک چې دي معاشره کې دا یاد ساته د دې اصلاح یو نه کېږي دا چې څومره خلکو ذهنونو کې شکوک او شبهات دي دی ته پته راکړه چې دې ملا ته ورله به دا مې څه کوي ډایرکټ به وایي چې ته مرتد یې او بس شوټې کوي ختم یې کوي نه موږ به څه کوو که دوی څومره بې ادبي کوي موږ به ورسره څه کوو موږ به وایو دا ذهني بیمار دی دا ډاکټران دا چې کله دا منټل اسپتال ته لاړ شي یا هم دې اسپتال کې دا بیمار چې په نشه کې وي دا بیمار ته چې نشه ورکړي یا دا بیمار باندې تکلیف وي دا ډاکټرانو ته کنځلې کوي که نه کوي نو ډاکټر پاسېدلی چا پسې کوتک زموږ په شان راغلی چې په دې املا املایي وایي چې ورکه ته ما ته کنځلې څنګه کوي مولوي صاحبانو که دوی ستاسو بې ادبي هم کوي نو څه به کوئ ته به دا یانه سوچ کوې ته به دا ذهني بیمار دی څه دی زه د علاج کوم نو که چېرې ته د سره د نرمۍ معامله کې دا به تا نه متاثره کېږي او که هغه خبره نه وي کړې تا یا کوتک ته لاس کړی یا دې پې د فتوې ورشغولې وي فتوې خو موږ سره ډېرې غرب او غروب دې جوړ کړی نو بیا به څه کېږي بیا به هغه نوره متنفره کېږي موږ به څه کوو مطلب مې دا دی موږ به دا ملحدین آفرین موږ به دا ملحدین متنفره کوو نو خلکو متنفره کړي د اسلام نه ما ته به څه کوو اسلام ته به راولو په څه سره په نرمۍ سره مولوي صاحبانو ځکه د مغربي فلسفې د خلکو ذهنونه خراب کړي دي موږ ته د دې انسان سره خیرخواهي یاره څومره خیرخواهي به دا چې یو انسان د جهنم نه بچي د په خپل ځان له په خپل عمل ځان له جهنم تیار کړی دی د خپل خدای نه انکار کوي یار د خپل ته سوچ وکړه چا چې دله دا وجود ورکړی دی د ده نه انکار کوي د خپل محسن نه انکار کوي د ټول نه زیات زمونږ محسن څوک دی زمونږ الله دی چې موږ یې پیدا کړي موږ ته رزق راکوي یار موږ له ژوند راکړی اشرف المخلوقات یې پیدا کړي په دې سترګو کې د لیدلو صفت پیدا کړی په دې غوږونو کې د اورېدلو علي لګولي دي په دې ژبه کې د خبرو کولو یو توفیق مال راکړی زما خپل ضرورتونه زه په خپله باندې پوره کوم چا ته محتاج نه یم ته سوچ وکړه د خدای په موږ باندې څومره احسانات دي که دا انسان وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که وشمارې د الله نعمتونه په ځان باندې نو نشي شمارلی نو دون فبأي آلاء ربکما تکذبان موږ به کم نه دغه نه انکار کوو نو دا انسان ته د خپل ځان سره هم ظلم کوي د خپل خدای سره هم څه کوي دغه نه نو د سره موږ خیرخواهي پکار ده مولوي صاحبانو دا به موږ ګڼو چې دا روحاني بیماري ده موږ به خپله رویه نرمه ساتو که زموږ جواب مضبوط نه وي بیا به دا نرمه رویه په هغه ضرور اثر کوي مولوي صاحبانو پوه شوئ څلورم ذمهواري په فروعي مسایلو کې به حتی الامکان خپل ځان نه مصروفوو مولوي صاحبانو یو خو داسې وي زه اوس یو ځای کې زه ناست یم زه خپل ستا امام زه امام یو ځای کې زه خپل
زه مسلمان یم، ما سره عقاید، ما سره دلایل، ما سره هر څه موجود دی. یو سړی راپاسېږي چې ته رفع الیدین ولې نه کوې؟ هلکه چې زه رفع الیدین نه کوم، ما سره دلایل موجود دي. که زه قرات خلف الامام بیا نو اوس یو سړی تا چیړلي نو بیا به مجبورۍ نه ورپاسېږي جواب به ورکړې، که نه نو زموږ به ټوله توجه چا ته دی یهودیت ته، عیسایت ته، چې چاته د اسلام ته په نقصان رسېږي مولوي صاحبانو، نو هغه خلکو د مستشرقینو ته به زموږ څه وي؟ هغه به زموږ ټارګېټ وي. یا لکه دا نن سبا چې پیدا کړي دي ګوره د استشراق دپاره چې څوک کار کوي، منیر شاکر دی، غامدي دی، انجینر مرزا دی، سره دونه نرمي هم نه ده پکار. ما درته ویلي که نه دا د دې مستشرقینو دا د دې خلکو په سازش نه دي پوه شوي. څنګه چې همفرې څه شی شو د هغې په معنې د هغه په دې چالسازۍ باندې د هغه په دوکو باندې علما پوه نه شو، علما یې وښویول او لاړو ټول خلافت عثماني دړې وړې کړو. اوس هم دغه د دې دپاره کار کوي. په امام بخاري رحمت الله علیه به اعتراض مختلف قسم لږ وخت پس په دوی په خدای باندې اعتراضات وکړي چې خدای نشته دی، ماله دې ځان وښیي. مکه د ملحدینو خبرې ته به ځي بیا به راځي چې خدای که موجود وي نو ما ته دې ځان وښیي، که دا څنګه خدای دی؟ نعوذ بالله. هغې جوابات موږ مخکې نه ورکړي. عبارت وي مولوي په مسایلو کې بزان حتی الامکان کوئی طاقت با پرد الہاد باندې صرف کوي. کوشش پکار دی چې په فروعي مسایلو کې مناظرې کمې شي او ټول توجه د ملحدین. ولې مولوي صاحبانو ملحدین ته پکار ده؟ ملحدین ته داسې پکار ده چې نن سبا الحاد ډېر په تیزۍ سره خورېږي په عالمي سطح باندې. ما ورته ویلي دوه مذاهب دي چې ډېر په تیزۍ، یو دهریت دی، یو اسلام دی. د دې ټکراو دی، نور ټول مذاهب د دې باره کې ناکام شوي. د دې مقابل کې دغه یو مذهب دی مولوي صاحبانو، دې ته څه شی دی او دې له بیا علما پیدا کړي د خپل سپورټ دپاره. مولوي صاحبانو مختلف قسم اعتراضات به کوي. پنځمه ذمهواري مولوي صاحبانو د شریعت په حدودو کې به څه کوي؟ اسانتیا به کوي. یسرو ولا تعسرو وسکنو ولا تنفرو. عبارت وي مولوي صاحبانو. د شریعت په حدود کې چې کوم اسانوالی دی هغه اختیار کول پکار دي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. رواه البخاري. د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اسانی کوئ، سختی مه کوئ، خلکو ته تسلی ورکوئ. او مولوي صاحبانو خلکو ته به څه کوئ؟ تسلی به ورکوئ چې ګوره الله رب العزت غفور رحیم دی، الله رب العزت زموږ خالق دی. ته د څه کوه؟ د اسلام په اصولو باندې څه کوه؟ عمل کوه. چې کوم مسلمات دي د نه انکار مه کوه. الله رب العزت به دې وبخي. که یو انسان لس پرې ملحد شي نو تاسو موږ له څه پکار موږ ته ډاډګیرن ورکړو چې الله رب العزت تر څو پورې چې د مرګ فرشته دې نه لیدلې هغه وخته پورې څه کېږي؟ د توبې دروازه مولوي صاحبانو کولاوه ده. نو دا به څه کوو؟ اسانتیا به کوو، خو د شریعت په حدودو کې. دا نه چې هغه له موږ څه وکړو؟ موږ هغوی سره لکه موږ هم د هغوی سره غلط کار اختیار کړو. لکه دا مفتي صاحب دی نوم یې نه علمه، هغه وایي یاره زه هغوی سره دې دپاره ګرځم را ګرځم چې یاره دغه محفل کې هم کښېنم، نو د شرابیانو محفل کې ما ته کښېناستلو څه ضرورت دی؟ ما له پکار دی زه له دعوت ورکړم. مولوي صاحبانو دغه شان ده کې زه اوس د هغوی سره په غلطو مجلسونو کې ناسته نه، ما له پکار دی چې زه څه وکړم؟ لاړ شم دعوت هغوی له ورکړم. د هغوی رنګ په ځار باندې اختیارول چې دوی ځان ته راوړم دا غلطه خبره. لکه دلته زموږ یو ملګری دی، زما تره ته ویلي و یاره زه د سینما ته دې دپاره ځم چې هلته خلکو له تبلیغ دعوت وکړم. وایي تسبیح مې راغستې بس ورځ فلم ګورم او تسبیح وړم او خلکو له دعوت هم ورکوم. نو ما ظالم بچیانو ته سینما کې فلم ګوره، خپل خواهش پوره کوي چې خلکو له دعوت ورکوم. نو داسې به نه کوئ مولوي صاحبانو. شپږمه ذمهواري د مذهبي طبقې د کافر او ملحد د فتوی په ځای دي دوی سره پر نرم انداز سره بحث کوي. بحث به کوئ مولوي صاحبانو. وجادلهم یا احسن. مولوي صاحبانو سره په ښه طریقه بحث کوي. مولوي صاحبانو په ښه طریقې سره په نرمۍ سره. اومه ذمهواري سکولونو او کالجونو کې د مذهبي علماء پیدا کول دا ډېره ضروري ده. دا الحاد چې زما اوس ته معاشره کې خورېږي دغه دې تعلیمي ادارو کې زموږ د مسلمانانو علما کرامو کموالی دی. لکه مرګري ما ته وایي چې د ګیپ دی د کالج او د مدرسې منځ کې ډېر غټ ګیپ دی. علماو ته اوس پکار دي چې په دې کالجونو کې خپل دغه پوره کړي. عصري علوم مطلب هم څه دی چې موږ ته عصري علوم هم څه حاصل وي. موږ د عصري علومو سره سره د الحمدلله د وفاق المدارس او زموږ خپل درس نظامي سره موږ د عصري علومو هم څه وکړو توجه وکړو. نو چې رښتیا وایي او پروفیسر وي او هغه ټول عمر یورپ کې تېر کړی وي او هغه راشي د اسلام په یو قانون اعتراض کوي او ته هلته موجود وي، ته به څه کولی شي؟ او کوي دا علما کرام چې په کالجونو یونیورسټیانو کې دی موږ ته پته ده چې دوی څونه په هلته څومره لګیا دي د مسلمانانو د بچو ذهني. ځکه د کالج بچي ستا ته نه راځي مدرسې ته چې تا نه تپوس وکړي. دا خپل استاد چې کوم ټیچر دی کالج کې ورسره دی دې پورې. نو موږ له څه پکار دي؟ علما کرامو دغه هلته پکار دي. خو زموږ هغه علما کرام څه شی وي چې عقیده یې په خپله باندې صحیح وي او څه د هغې نه متاثره نه وي. لکه زه د ډېر علما ښیم سیکولر نظرې نه متاثره دي. د دې د دهریت د دې فتنې نه څه شوي دي ښکار شوي. نو چې یو سړی په خپله
او د یو سړی په خپل د ریچارډ ډاکن نه متاثر نو هغه په ریچارډ ډاکن څه اعتراض وکړي ته په د نیوټن د نظریې نه زما زوی د بیګا ما سره ناسو په د نیوټن د کشش سیکل ودا سیو چې را پرې د ما بچیا سیو د سره دا منګړت دا واقع ده وایي سه منګړت ده نو مرته ریچارډ دغه سټیفن هاکینګ وایي زه کتاب حواله ورکوم بیا په دې ګریویټي مې ورسره اعتراضات شروع کړم زه استاد نه تاسو کوم چې ټیک د منګ ساينس نه دی ویل خو بنګ الحمدلله په ګریویټي میدان نظریه دا غوښل دا نظریه د ما ګوره دا نظریه ده اوس دوی د ګریویټي نظریه پیش کړی ده دا خبره پکې زمين کړله ګریویټي کشش ثقل دی د ځمکه کې کشش پروت دی ثقل د دې کې دا ما ځان ته راکاږي کنه زه په هوا ولوزم دا اوس د دوی نظریه ده ما دا خو د 1929 پورې دا نظریه و چې عالم قدیم دی ماده قدیم زمانه را روان ده اوس دوی ماده سکړله حادثه کړله ماده خو د بیگ بینګ پوجا پیدا شو ما دا د کشش ثقل د نظریه چې دا یو جسم نیوټن دا وایي چې دا یو جسم څونه غټي دا بل ځان ته راکاږي وړوکی جسم لکه د انور چې دا ځان ته سکی ابانه چې قصه کوي تاویږي نو ما ورته ویل کشش شکل د نظریه به وری کمزوري کیږي نن چې کم کورې په یو ځبان سفر کو پر روان کال کې باغنه غوخه کیږي لکه اسلام وضاحت کړي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون منغو چې پیدا کړی کائنات کې سکیږي وسط راځي خوريږي ورس پر نو ما کشش شکل په کار دي چې شانزان راټینګي کنه ما لګ وخت پس به دا نظریه باطل شي خو ما د اسلام دغه سنګي کې ملزبانو نو علماء کرام ته پکار دي ملزبانو چې په دې کا هو چې د فلسفې نه اسلام نه خبره دا ضروري د ملزبانو عبارت و د سکول او کالجونو طالب علمان دي هم د خپل علماء کرام سره رابطه شروع کړي مستقل منصوبه باندې شروع کول پکار دي د سکول او کالج په طالب علمانو باندې ملحدین مهنت کوي د دې لپاره په علماء کرامو کې بیداری پکار ده او په دې ادارو کې خپل موجودواله ثابت کول پکار دي یا ملزبانو پس کولونو کالجونو کې مذهبي علماء کرام پیدا کول ضروری دي او د سکول او د کالجونو منګ چې سټوډنټان دي طالب العلمان دي منګ دوی ته وایو چې تاسو کوي د خپل علماء کرامونه او کوم علماء کرام چې په دې میدان کې کار کوي اوس یو سړی د مغربي فکر فلسفې نه دی خبر لکه زه خپل باندې یقینا درته زه په پروف سره تاسو ته خودلې شم داسې کسان دي د کالجیان دي ما ته وایي زه پلانکي غټ سړی دی ورغلی مال تسلی بخش جواب نه ملو شوی زه پلانکي غټ سړی دی زه ورغلی تسلی بخش جواب نه ملو شوی نو دا نه ده چې دا زمونږ علماء کرام په خپل میدان باندې په خپل میدان کې په خپل ځای کې صحیح کار کوي خو چې څوک د مغربي فلسفه باندې کار کوي څوک د دې فلسفې نه څه وي لکه دا ما سره بل ورځ مرګرو رابطه وکړو موږ پېښور یونیورسټۍ کې سبق وکړو که څه اعتراض یې موږ کولی شو مې ډاډی کوئ انشاءالله زه به تاسو له تسلي بخش جوابات درکوم ولې الحمدلله موږ په دې فلسفه باندې زوازي زه نه یم دغه شان د الحمدلله په صلحو علماء کرام اوس په دې فلسفه باندې کار کوي تاسو به پوه شوئ د خیره اوس یو سړی تاسو ته څه وکړي اعتراض در باندې وکړي نو ته سوچ وکړه فکر وکړه چې دې موږ څه جواب کوو مبادیات تا ویلي دي ته جواب کولی شي الحمدلله را روان وکړه به تاسو پړاو وئ تاسو به شاګردان وي تاسو به دغه وي زمونږ خو مقصد هم د دې نه دا دی چې زمونږ څه شي موږ داسې ضرورت تیار کړو چې موږ څه وکړو چې د دې فتنې مقابله وکړو ملزبانو نو د سکول او د کالجونو طالب العلمان او سټوډنټان د پکار دي چې څه وکړي د علماء کرامو سره رابطه کوي اتمه ذمواري ملزبانو دا ده چې عبارت و د دیني مدارس او فضلای کرام دي د دې فکرونه د مذهبي طبقې فضلای کرام د دې فتنې نه خبرول پکار دي موږ خو خبرو موږ وایو نن سبا هر تخصص کې څومره چې تخصصات کېږي په غټه پیمانه په دې کې د الحاد پیریډ ضروری دی لکه زمونږ څومره غټې غټې جامې دي لکه زمونږ اکوړي خټک حقانې زمونږ څومره غټه مدرسه ده الحمدلله هلته هم کېږي خو دوی څه کوي آنلاین دا کوي نه موږ له پکار دي چې زمونږ دغه علماء کرام زمونږ الحمدلله خپل فضلای کرام پاسېږي او دا فلسفه باندې کار وکړي دوه درې کال وکړي خپل ستا ذهن جوړېږي لکه موږ خو د چا نه دی ویلې خو موږ خواري هم کړې محنت هم کړی چې لکه د دې څو د مشرانو مناظرې مو اورېدلې دي کتابونه هم کتلي دي یو ترتیب خدای پاک برابر اوس چې پکې څونه مخکې ځو ذهن هم پکې ګولاویږي نو دغه شان ده کې څنګه چې زمونږ د مرکز کې الحمدلله دا د دې خصوصیت دی چې زه تاسو لاړ شئ تاسو سرچ کوئ چې تاسو مغربي فکر فلسفه دي رد الالحاد دي څه شي کال د مسلسل یو پیریډ پړاو شي الحمدلله دا خدای پاک زمونږ هغه کمزوري مرکز ته خدای پاک دا دغه موږ له دا خصوصیت راکو د نه به الله رب العزت څه شي نور به هم داسې هر یو تخصص کې به د خیره دا شروع شي مولسبانو نو دیني مدارس او فضلای کرام د دې فکرونو خبرول پکار دي مولسبانو دې ته تیارول پکار دي او خصوصا مناظرینو حضراتو ته پکار ده چې دې موضوع ته توجه ورکړي دې ته او تاسو الحمدلله دغه تاسو پړاو شول مناولي زبنګ ضرورت دی کنه یار څنګه چې زه غیر مقلد له جواب ورکوم څنګه چې زه د نور له جواب ورکوم هم مال پکار دي یار مال قدیره مه تراشي تحریم مه تراشي چې زه سیمه دا ما چې د الحاد دغه شروع کړه خو په دې بنیاد مې شروع کړه کنه ما چې ول چې کله چې تخصص فقه ته ځتلم
نو ما یار غټ مفتی او ته میراث نشي تقسیمول خلک او چې نوم به په کندو کې نه ځي ما بزان تا شرم محسوسو الحمدلله په میراث د فتاوی میراث وجل کې مولي کله شایع بشي توضیح سراجی الحمدلله د سراجی شرم په آسان انداز کې ولي کله اوس تاسو ما نه تاسو کوي ترکوي او زبل د تاسو ته درسم کوم ترکوم د تقسیمو شکر دی او دغه خبره د الہاد وا ما نه بچ مرګرو تاسو کو شي دهری د په ما بخولي را لې خدای اوس به دهری ته کم زین رانی شي د ځکه د نورو سره خو موږ داوم ویلې جواب داوم ویلې په طریقه کاری پیګو د نورو سره په دهری سره ابتدا د کم زینه کې اوس خو درته پته لګیدل چې د دهری سره به ابتدا د کم زینه کېږي مولوی صاحب احمد ول صاحب شاباسي یو داوا بکې دي ور سره اصول بکې دي چې یو بحث په کم اصول کو مولوی صاحبانو یو شیشه ثابتېږي په سبا ثابتېږي نو چې تا خبره د خبرې روانول دي شروع شو تا د خبره څه ده او بیا چې غنه خبره به نو مولوی صاحبانو د علماء کرام او دغه شانته کې مناظرین الحمدلله موږ دې نه خدای پاک خبر کو دا زمونږه خوشبختی د مولوی صاحبانو نه هم ذمہواری مولوی صاحبانو معاشره کې خپل موجودواله پکار دي عبارت یو معاشره کې خپل موجودواله پیدا کول پکار دي چې انسان دومره په معاشره کې خدمت وکړي چې معاشره د دې هر خبره ومني ابو صاحبانو معاشره کې خپل څه کې ځا وردا اثر رسوخ ضروري دی مولوی صاحبانو چې کله ستا معاشره کې ستا یو سر خلک تا نه څه معتقد وي بیا هغه ستا خبره مني او معتقد کېږي په څه شي باندې په خدمت باندې مولوی صاحبانو په خدمت باندې د موسی مړی ته ژوندي لا پته کې سکیږي خټ دغه ورته ولاړو څخه مضبوط ودرېږه مولوی صاحبانو دا ضروري دی مولوی صاحبانو منګه یو کس صرف په د باندې مسلمان شوی په جاپان کې ما په دې مقاله ردل هر اخر کې کارګزاري لیکلې هغه ویلي وای زب یو د مسلمانانو یو جنې جاپاني خزه مسلمانه شوی و یو مې د مسلمانانو د لباس ډیر خوښ شو د لباس ډیر خسته دغه سره برابر دی دویم د مسلمانانو وای دغه مې ډیر خوښ شو سلام موږ چې کم زی تم زو کاغه ربي وی کاغه جمی وی کاغه دارز ملک یو موږ یو بل سره مسلمان ملاوي کوم مسوي السلام علیکم ورحمت الله دا وای ما ډوډۍ خوړله وای دا جاپاني خزه وای ما په امریکا کې وای د یو مسلمان په رستورانت کې ډوډۍ خوړله نیویارک کې وای یو مسلمان د بل وطن والا راغی وای دی مسلمان سره چې وای ما ته پته و چې دا د دې ملک خامخا پہچان کیږي د رنگ نه شکل نه پته لګي چې دا د مولوی صاحبانو تاجکستان والا دی او دا د بنگلاديش والا دی او دا د ازبکستان پته لګيږي وای دی یو بل سره وای ډوډۍ ته راغی وای دی ورته سلام او کلام کوی زړه دغه شوم چې لکه یو ملک والا پر دې ملک والا خو عقیده برابر ده نو سلام وکړو وای به یو بل دغه وکړو وای د ټوایلټ د پاره باتروم د پاره کو د پاره ته وای څوک دومره چاته ځل نه خکې وای دا ورته دی مسلمان ورته ویل چې دا کومه ټوایلټ ته زما ورته چابي ورکړه چې لاړ شه وای ما ویل سوچ مې کو چې دا وګوره ګیرم برابر ارسه برابر وای ما ویل چې لکه دا خو زمنګ د وای د جاپان چې کوم بوتامت د بودا دغه چې کوم دی مذهب ولا دی هغه چې کوم دا پیروکاران دي کوم چې پادریان دي کوم چې پوپان دي او کوم چې مشران دي پندتان دي دوی په یو ځکه به خاص ناس وي دا په سکه معاشره کې داس کردار نه ادا کوي د لبس تیار راځي او خوري او بس بار راوزیم نو یو د دوی ګوره خپل دین باندې عمل کوي مولیان علماء هم دی اوسکه معاشره کې ژوند تیرې ما چې دین خدا دی هغه ټیم کلمه ویل هغه مسلمان شو سبحان الله دا د تا ګوره دا په پروف سره دا ثابت شوی مولوی صاحبانو نو په معاشره کې د علماء کرامو کردار او چې په معاشره کې علما کله کردار ادا کوي علماء اس کله عوام سن کیږي نو موږ بخان کاګانې ټیک دا موږ بخان کاګانې مباد ساتو خو بنګا اسلام د سندین نه دی د رهبانیت لا رهبانیت فی الاسلام ګور رهبانیت په اسلام کې نشته معاشره کې بخپل استاد موجودواله ضروري لسمه ذمہواری مولوی صاحبانو د خپل معاش فکر هم پکار دی او دا پکار هم د نن سبا وخت کې ضرورت دی ما خپل باندې مدرسه کې الته ما ویل زه اکیډمي جوړوم علماء کرامو ته د دې سره سره چې کسب هم زده کی نن سبا ډیر آسان کسبونه دي زما د لپټاپ مې ته پروت دی زه به چې سړی کم ټایپینګ زده کی کمپوزینګ زده کی د ورځې په 2000 روپۍ ګټي په خو خبانه سل یو نیم سل روپۍ یو صفه ده یار چې کمزور سړی مې 15 14 شل صفې لیکل شي معاش د پاره دغه شانته کې دا د موبایل او سافټویر دي دا ټیلری د داګ سيزونه موږ د علماو سره کولم شو معاش ضروري دی بولې سبانو چې نن سبا وخت کې د علماء کرامو سوي د معاشي دغه هم پکار دی واځي دانه د پراپرټي کار دی نور کارونه زموږ مرګرو شروع کړی دي نو خپل د معاش فکر هم پکار دی پچا باندې بوج کېدل نه دی پکار بولې یو په خوا زمانہ وا خلکو بسو رورا ارسبه کېدل وظیفه به مراد له اور سبا اوس عاقسه نشتره او نه ماته حکومت بچټ راکې 100 روپے ویلې چې حکومت ویلې زبر کوم سونه پیدا علماء ځل لیکل زموږ مشران واغه ویلې چې داسې دوکا ده 1 روپے چاله ور کړی ده تاسو دغه کول دا بکې او دا بکې نو مسلمانانو خپل معاش پکار دی د مذهبي طبقه خپل خپو باندې ودرېدل لکه لن ز خپل خبر الحمدلله چاته نه محتاج ز خپل خرم خپل اسکم نه مې چا د چندې ضرورت چې سم مولوی صاحبانو
او کچری د چا د کور خوراک د چا د کور لوګان تو خره به ته ماته ته حق خبرو کچې ته ورته وي والله کې ورته وي نشي ویلې پولیس بانو او لسمه ذمہواری د خپل معاش فکر هم پکار دی عوام باندې ځان بوج کول نه دي پکار دی سره اثر ختمي ها پولیس بانو نو دا غلس وجه شولې نوجوانان نسل بدل هات نه څنګه بچ کو دا لس وجوهات لس وضاحتونه دي کې منګړي دا ان شاء الله سبب یو کوي وسو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دوستانو دا درسونه ډیر اهم دي مخکې شیر کوي چې ټول مسلمانانو ته دې پته ولګي او دا کوشش پکار دی دا مغربي فکر فلسفه په هر یو تخصصاتو کې شامل اول دا ډیر لازمي دي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.